هغه اصول مهمه ذکر کړي امور مصلحه د قران چې اصلاح پاغي سر راځي هغه الله رب العزت ډیر ځایونو کې ذکر کړي دلته کې بني اسرائیل کې اعراف کې دا امور مصلحه دي دا ټول کلی درې خبرې چې الله وی شرک مکوئ ظلم مکوئ احسان کوئ دوا سلبی دی شرک مکوئ ظلم مکوئ او یو مثبت ته چې احسان کوئ دې ته امور مصلحه وي اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل یاد کړئ چې واستمنا په خوا د بني اسرائیلنا لا تعبدون الا الله مطلب دا ہے تاسو عبادت مکوئ د بل چا کنه د هیڅ عبادت مکوئ نه د بقره نه د عیسی علیه السلام نه د مریم نه د بل غیر الله ارسوک چی الا الله صرف د الله عبادت کوئ ظاهر کې خبر دی لیکن مطلب یې د امر دی ها لا تعبدون دی اصل کې ولا تعبدون ولې وي دا خو د حکایت لپاره راځي چې ته چا خبره کې او صفت یې کې چې رب دا پلانې خلق ډیر زبردست خلق دی ولی بالکل د الله عبادت کې د بل چا نه کوي یا مخامخ چاته وي چې تاسو ډیر خلق یې ځکه چې لا تعبدون تاسو مولوی دی کنه تاسو کې بالکل شرک نشته تاسو د بل چا عبادت نه کوي بغیر د الله نو دا خو چې صفت کین راضی کنه دلته خو صفت نه دی دلته خو حکم دی نو چې حکم نو بیا په شکل د جملې خبرې کې څنګه پیش کړو دې کې د الله رب العزت بل اشاره ده کنه حکمت یې دی چې زما بندیان داسې بندیان دي داسې بندیان غواړم چې بس حکم وته حکم اجور د حکم سره هغه ورمنډه کړی عملي پکړي اشاره د مسارعت تم امتثال ته دا څه وکړي چې څنګه ما وتوي چې لا تعبدو نو بس هغه ورله جوړ توبه وست د شرک نه او توحید او معنا عبادت شروع کو نو لکه چې دې صفت کوم چې لا تعبدون الا الله ډیر خلق یې زګه چې بغیر د الله نه بل چا عبادت تاسو نه کوئ دا حکمت تفسیر کشاف او خازن وغیرہ لیکل دا حق الله بیان ک خپل چې زما حق دار ها ما سره شرک نه کوي اوس حقوق العباد ذکر کړي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي احسنو دا سره مور او پلار سره احسان کوي دا حق داغي خپل ځان سره نږدې ولې ذکر کو یو د دې فائدې لپاره چې قدر او عزت یې احترام یې کوي حق یې زیات دی بل د دې فائدې لپاره چې دا مسله خپل مور او پلار ته وکړي چې احسان یې دار اول به دا مور او پلار ته کوي کاغي نه پوي کنه ته احسان یو دینی احسان دی یو دنیوي دی دا دینی احسان مخکې ده کنه چې په مسله پوکه سپته لګي اوس مرګ وته راشي نو مخکې په دې خبر کا چې ورګه ډوډۍ به بیا وخوري چې به بیا اوس کې او چې په مسله دې خبر کما نو احسان دې کوي دریمه فائدہ ده چې احسان کوي د مور او پلار سره خو ګوره عبادت یې نه کوي ځکه ډېر خلک داسې تیر شي چې هغوی به عبادت کو یمونږ خو مور او پلار پیژنو نو غرب چې په سجده به پرېواته وته وی د دینه به نور څوک ښیي زمونږ سره هلکه چې ښځې نو د عبادت لایق شو د احسان لایق دي احسان ور سره کوه څلورمه فایده دا چې سوره عنکبوت کې ویلي وان جاهداکا لقمان کې هم کدا مور او پلار در باندې د دې خبرې کوشش کې او زور لګي چې مونږ سره مرګره شه وای نه زه دا کوشش کوم چې تاسو د شرک نه بچ کوم نو اسما پکې ځان سره مرګره کوي حق یې خو ډیر دی خدای الله د حق سره خو نه برابرې کنه کله دې خبرې کوشش تر باندې کوي چې زمون خبره او معنا زمون چې سکون هغه کا جنډې جوړاوه زیارتونو لزا
او نظرانی کوا شکرانی کوا نه نه وای توبه دې کې دې نه مرګره احسان بقوم د سره و دې کې هم نه مرګره ځکه چې دلته د الله حق باطلی کنه وذل قربا خپلوانو سره او یتیمانانو سره او مسکینانو سره دې تویل شي احسان د احسان خلق دار وقولوا للناس حسنا او یا حق پرستو ګوره مداهنت مکوئ رد مداهنت ته ګوره حضرت شیخ ویلو وقولوا للناس حسنا د توحید بیان کوي د توحید خبره کوي هر مجلس کې کناسیه کروزی او کشپی وګوره دا خبره مپرې ده کشینی او کبارانی دا خبره مپرې ده قولوا للناس کخپیا ک خوشاله قولوا للناس حسنا ابن عباس معنا کی لا اله الا الله د دې کلمې خبرې کوي په دې کلمه باندې خپل ځان مشغوله کوي هغه کوم دې دا خبره کوي هغه په دې بدګنی چې ته مجلس کې وای کنه چیرې دا خلق پاک ساک مشرکان دي ور دغه ځای کې درګاه ده دغه ځای کې درګاه ده نو چې ته وای نو څوک په بدو غني چې څه شرک کړي څه شرک کړي ولې دا اولیاء نه تنازولي نه مانی بس خبره جوړه شو خیر خدای به خیر کې دا ټول مردي جګړې نه کوي اکثر به پوښي بیا خو چې ته خو د خپلې نه وباسې کنه ته ته قصې شروع کې په قصو باندې او کار نه کوي قصو خو معمولاً تیر شوي دي په ځان دی هغه کیسټ ډکی کړی دي کنه ها په خپل عمر ته ډیر جوړلې دي انور خلک هم ځان سره جوړولې دي وای ته به وس جاړې ها چې ورالي کنه وس وجاړې دا مخ کې اصل دوکې د پاره جړا کړی وقولوا للناس حسنا استاد خلینا چره توحید خبره وتی وا کوي خلق سره خوږی خبره توحید خبره واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة بیا اعمال لها دا اعمال مقام رستو دی پابندی کوي د مانځو ورکه زکات په خپل لاس ګور دا اوامر کنه اوامر بالوالدین احسانا یو قولوا للناس حسنا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اوامر دی اوامر الله وی ثم تولیتم تاسو دی اوامرنا انکار وکړو بالکل اونم الا قليلا منکم مگر لک کسان تاسو کې دي چې هغه انکار نه وکړي دا لک کسان خورا زمانه کې ډیر لګینو خلک ور پورې خان دي وانتم معرضون مخم زکوالو چې ظلم اوریدلې خبره هټول د ظلم ده کنه تولی مخ اړول توي او اراز د زړه صفت یې تاسو اوریدونکو د دې مسلې نه د اوامر ذکر کړ اوس نواهی بیانې یو نه مخ کې بیان شو لا تعبدون واذا اخذنا ميثاقكم یاد کې جواب استم وعدستا سنا لا تسفكون دماءكم متو یې ویني د یو بل پلی ویني څوک نه کوي د دماءكم یې ولي وي د اشاره کوي اخوت وحدت چې تاسو یو روړی یو يهوديان یې کنه تاسو ګوره فرج امبا کې راشه مدینه کې دوه قوم او ټول عمر به جګړې شپږ شلې کاله دښمنی تیر شي وا اپ سبان دښمنی په دې باندې چې تا مخ کې او بکو زما او خرستو شو بس جګړه وجوړه جاهلانو دا کاری کنه اوس او خزرج دا مقامی د مدینه دوه خلقو دوه قومو چاپیره يهوديانو کې دوه قبيله بنو قريظه او بنو نذير د دې یو بل سره هیڅ دښمنی نه و خو دې د اوس او خزرج مرګرتیا کوله بنو قريظه د اوس سره مرګریو او بنو نذير د خزرج سره مرګریو نو چې هغه به جنگیدل دی بم جنگیدل د بل پته لوکي دا چې کله د عالمان نه علم لور شي کنه دی بیا میانو پسې
دا لیډران دی پسې شي وی ما غي سره اتحاد کو ما دې سره اتحاد کو الله ورت کوي په يهود باندې چې تاسو هغه سره مرګري شوي نو یو بل وجنه او سو خزرج به یو بل سره کین کو پختو به یو بل نو سګټي بیلی نو تاسو یې وسکړه نو بس دی وجنګ کونو اپل بوم يهود و دی پل بوم يهود نو قتل به هم کړل او به نیول قیدیان به کړل کورونو به وشړل ها چې کله با قیدیان شو دی به وکاته چې دا خوې زمونږه يهوديان دي نو پیسې به راجمع کړي نو چنده به وکړه نو هغه به خلاص کړل د قید نه چا به ته وی دا څه کوي وی امرنا فی التوراۃ دا مونږ ته په تورات کې ویل شوی دی کنه چې قیدیان مخلاصوي دا د ایمان خو په دغه عمل کو په دې نور یې نه کاو کنه متو یې وین دی یو بل ولا تخرجون انفسکم مو با خپل رونه انفسکم یې وته خپل رونه من دیارکم د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار کو چې الله نبکو وانتم تشهدون او تاسو گواهان په خپل ځان ثم انتم هؤلاء بیا دغه خلق یې کنه بدل شوی خو نه ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه کسانه چې اقرار کړو او چا گواہی کړی و هغه خلق یې تقتلون انفسکم هغه څه لګیا یې خپل کار کوي چې الله منی کړی و نو دا نه منی کیږي قتل ويخفل رونهم وتخرجون فريقا منكم او باس يودل دخل يهود من ديارهم داغير كوروننا تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان زبردستی کوي په دې باندې په ظلم او په زیاتی دا نواهیو کنه چې مکوي او غي وکورل د اوامر او انکار او په نواهیو باندې راتلل تاسو په ضد د خدای سره روانو دا مونږ ته غوړي وي ها چې تاسو غوړي خدای سره ضد نه کوي چې څوک د تاسو خبره کوي او تاسو اصلاح کوي راغیم دشمنان وياتوكم اسارا کراشید يهوديان تاسو سره قیدیان تفادوهم نو تاسو مال ورکوي او خپل روح اخلاصوي په مال سره تفادوهم دیوی کنه دا څه کوي دیوی دا فدیه نه کو فدیه ا دې وانه بدعتيانو کنه هغه ته ویل کسخات دایره نشته دی وی فدیه نشته قران کې الکه فدیه شته خو فدیه ورکول شته کنه ته ورک ته واغستل کې کنه قرآن تفادو ویل او ففدیه ویل تا چې فدیه ورکړی دا ځکه ستانه منځونه نه دي قضا شوی ستانه چې روزي نه دي قضا شوی ځکه نه تفادوهم مال ورکي او رونه خلاصي وهو محرم عليكم اخراجهم الله ويغورا دې ته وګورا چې حرام شوی دي په تاسو باندې شړل دي چې هغه ادنا ګناه ده نو قتل خو په طریقه ولا سره حرام شو ویلو چې قران ادنا ذکر کی او لا بقياس وهو محرم عليكم اخراجهم ګور تاسو باندې شړل حرام شوی دي او تاسو هغه د پاسه لګې نو قتلويهم زمره ظلم کوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا څنګه ایمان دی تاسو ایمان راوړئ په بعض خبرو د تورات باندې او کفر کوي په بعض خبرو او تاسو یې چې بس دام زمونږ د پاره پورا ده ډېر خلک وایي خو چې مونږ دې ته وایي چې ګوره عمل په سنت کوي او بدعت او رسم او رواج پرې دی کنه نو دې غم خاطو ولا وې دا غم خاده ولا چې ویره مونږه دا څه نشو کوله ټیک ده دین بوم کو او رواج بوم کو مونږ ته ګرانه ده ها مونږ رواج نشو پرې خو دین بوم کو او رواج بوم کو نو دا خو الله وی چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض
دې ته خو ایمان نشي ویلې ارسته سخت سزا بیانې الله کنه یو دا مطلب دویم دا دی چې دې امت کې کم خلق دي چې په بعض ایمان راوړي په بعض نه راوړي هغه دا دي کنه چې الله مني چې خالقم دی رازقم دی او غفار دی ستار دی ټول صفاتونه مني او چې وته چې وحده لا شريك له دې ته املا ماته وردا نه مني دا توحید په ډیر بد لګي نو که نور صفاتونه ته ومني نو سوچ کته چې خالق دی رازق دی او ډیر لوی ذات دی تبارک وتعالى دې چې توحید یې نه مني افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نغاس الخبر نه مني او نور صفاتونه کوي دې ته ایمان نشي ویلې فما جزاء من يفعل ذلك منكم ندا سزا دا غچا چې دا کار کوي پتا سو کې چې سمني او سنمني او ایما تګرانه ده موږ وی کمزور خلق چې موږ به دې توي چې ګوره د پیغمبر په سنت باندې عمل هغه قبليږي ګوره دی بسوي وی هغه پیغمبرو خدای ول ډېر لوی همت ورکړو هغه په سنت عمل کول شي موږ چې ته په سنت عمل کول شي دا غزان دراغلی چې هغه په سنت عمل کوي نو بس تاسو به کامیاب یې تاسو به عمل نه کوئ وینه مونږ کې دوره همت نشته دی ګران کار کولی شي او آسان کار نشي کولی دا بدعت څومره ګران کار دی چې څنډه وایي براولي ادي ګنا اوروجي او تا په هاي کنه څوک به خپه څوک به خوشاله دا ګران کار کولی شي او آسان کار نشي کولی سنت آسان دي کنه سنت تو ګوره د خپل مړي نه خبر نه په عربو کې هغه به سنبال کړي تاسو واړو پته نه پیغام سنت کې څومره سانتیا ده دا او تا ځان باندې دین ګران کړي نه د سزا دا چې دا کار کوي په تاسو کې مگر رسوایی ده په دې ژوند د دنیا کې دار چا خپل خپل رسوایی خزي فی الحیات الدنیا رسوایی ده په ژوند د دنیا کې یره چې کله په سرحد کې دا مسله خورش وکنه تابع د تان د یا دروازه نه راوته د کورا دیو دروازه نه راوته ځکه دی وړو په غونډو وشته دا هم ډیر به حیا وکنه دی چې براوته نو دا د دیوال سره به بار تکې ناست نو وړو بیا په غونډو وشته ویر دا دی کې هغه خندا به ورپسې کوله نه براوته بیا د شرم او د عار د وجه نه چرته بتلن دی خلق ور ماشومان او بدعتي راغی ورداوی بدعتي دی الا خزي فی الحیات الدنیا ويوم القيامه پرز قیامت يردون پس بکړي شي الى شد العذاب هغه ډیر سخت عذاب د جهنم ته هم الله بغافل عما تعملون ندی الله غافل دا عمل چې تاسو یې کوي تاسو ته وردی دې کې بیزاوی دا نقطه پیش کړی دا چې ګور آیات کې مخ کې د غایب څخه ویخه من يفعل ذلك سوک چې دا کار کوي يردون واپس بکړي شي او اخر کې وی چې ام الله بغافل عما تعملون خبره مخاطب لرا وستا دا څه نوې چې عما يعملون د دې د عمل مخکې خبره د دې را روانه وکنه او سیوی چې تاسو عمل کوئ دا قول د حضرت عمر پیش کړی دی رضی الله عنه حضرت عمر ویلو چې خلق مومنانو تاسو را خبره کوي په بنی اسرائیل پورې تړای ان بنی اسرائیل قد مسو بنی اسرائیل خو تلی د دنیا هغه یادی چې دا قران کوم بیان وانتم تعنون به یا امت محمد وسخو د آیاتونو مطلب تاسو یې کنه دا تاسو ته وی ها ځکه اما تعملون ویلې د دې نقطه پیش کړو چې دا قران ځکه خطاب وکړو چې اوس خبره تاسو سره داغي خو تلې دنیا ده ته مې ذکر کوي په صح
توبیخ سره اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة دا خواغه خلق دی چې واغستو ژوند دنیا په بدله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب وسپک بنکړي شي د دین عذاب ولا هم ينصرون او نه بعد دې مدد وکړي شي يخففو باندې اشکالو چې نبی اسلام ویلو چې ډیر کمزور عذاب په جهنم کې د ابو طالب دی ولی وی د لمبونه بار دی خو په انګار کې ولاړ دی د هغې د وجې نه مازغه خوټ کېږي دا پکې لا کم وکړه ډېر سپکه نو په دې اشکالو چې الله ویلي چې لا یخففو نه به سپکولی شي د هغې نه او د هغه نه عذاب سپک شو جواب دا و چې نه هغه له الله د وخته دغه مقرر کړی و دا نه چې ګنې مخکې سخت و بیا پې اسان شو مقرر کې د دغه کړي و چې د باندې به دا عذاب کړي او یخففو خو دې ته وایي چې مخکې سخت بیا آسان شي دا څلورم خطاب د اوامرو نه انکار او په نواهیو باندې راتلل دا د یهودو کار و پنځم خطاب کې دا پنځم دی دې کې صرف د پخوانو انبیاو حال ذکر کړي چې دې بني اسرائیلو پخوانی پیغمبران دروغجن کړي هم دي او قتل کړي هم دي دا بني اسرائیل د انبیاء تکذیب او د انبیاء قتل انبیاء سابقین یادي او پکې د دین د ترقه اسبابم ذکر کړي چې څوک کوئی چیرې دین کې ترقی راغله دینو چت شوی نو داغي اسباب څه دي آسماني کتابونه دي د انبیاء سنتي طریقې دي دا دینو معجزات دي دلته کې دا اسباب راځي ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل او سلسلوار راولې ګل موږ رسته دنا پیغمبران قفینا د قفان لري او قفا غسط ویل شي الله رب العزت وی بس د انبیاء دنیا تراتل داسو لکه پلین کی چر روان چې ته یو تن تو ګور نو هغه نور پناشي داسې سیده را روان دنیا دا مطلب دی چې الله وی ما دنیا نو خالی کړي ما زمکه نو خالی کړي په یو وخت کې د حق پرستونه د دعوت د خلقونو چې هغه دعوت ورکاو بس هر وخت کې می د خپل طرف نه دنیا ته پیغمبر را لېږلی وقف پینا په در په میراو لېږل پس دنا پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات اخری پیغمبر داو د بنی اسرائیلو اول پیغمبر موسی علیہ السلام او اخری عیسی علیہ السلام نمینس کې ټول راغله کنه چې اول او اخر ذکر کړل نمین کې چار څومره په زرګونو انبیاء او ټول پکې راغله کنه ورکړی موږ عیسی علیہ السلام زوی د مریم ته ډېرې معجزې وایدنا بروح القدس موږ د مدد کړو او تایید هم کړو په جبرئیل علیہ السلام سره دا تعبیر دی جبريل وتومي روح القدس وتومي أيدنا بروح القدس حضرت حسان بقول كم راغليو وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له خفاء ویلو چې مونږ باندې الله ډېر لوی رحمت او نعمت کړی چې مونږ کې جبريل علیہ السلام زی راځي روح القدس ته کنه چې هغه په چا باندې پټ نه دی هر چا تخکار وایدنا او تایید د عیسی علیہ السلام خو یو داو چې کله پیدا شو نو شیطان نه بچ کړو حدیث کې راځي چې هر مولود وړو کې چې پیدا کیږي نو شیطان راځي او ټونګه ولا ور کوي نو فیستحل صارخا من مس الشیطان هغه چېغه کی کنه الا مریم وابنها او صرف حضرت مریم ته بچ شوی او دا غیزی عیسی علیہ السلام
ځکه مور سوال کړو کنه چې انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم یو تایید داو جبريل چې کوم ځای نو بیا شیطان نه یو ځای کړ بل دا چې یسیر معه حيث سار عیسی علیہ السلام چې کوم ځای تتنو جبريل بور سره مې مفسرین لیکي کنه روح المانی غالبا یا قرطبی چې هغه فلسطین کې عیسی علیہ السلام ګرځیدو شیطان ولا راته انځ دې کېدو چې جبريل امین په پتنګله باندې دا سو نو انډیا کې پریوته وایدنا بروح القدس دغه چې يهود راجمع شوې قتلوي کنه جبريل علیہ السلام چې اوچته کا اسمانونو ته وایدناه تایید الله کوي فارس سره چې کبه ملائکه سره کبه بندیانو سره په لخرو سره نبی علیہ السلام ته نو ویلي ایدک بنصره وبالمؤمنین دا تایید کیږي او یو دې حسبان او کفایت هغه الله بل چا سره نه کوي هغه خپل ځان پورې خاص کړی ښا چې حسبک الله حسبنا الله حسبي الله هغه کې بل څوک نه او کفا بالله وکیلا یو تایید دې نو تایید پارچا سره چې کوي اب کلما جاءکم رسول هر وخت کې چې راغلی تاسو ته بنی اسرائیل یو عظیم الشان پیغمبر بما لا تهوا انفسکم هغه مسله توحید چې تاسو زړونو نه قبولولنو قرآن په دې گواهی چې دا مسله چا نه قبول کړي ښا نفسونه نه غواړي نو نفسونه څه غواړي شرک او کفر لا تهوا انفسکم بل تهوا انفسکم الشرک بیزاوی دا مفاسر تاسو زړونو شرک خو هاوډیر نن وګوره دنیا کې د شرک باندې خلق داسې پراته دي کنه لکه په غوینه چې خلل بولی بما لا تهوا انفسکم دا مسله داسې و چې زړونو نه غوښته کنه لویم کړی دا استکبار ابا واستكبر لویم کړی دا هغه لوی دا ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون یو ډله د پیغمبرانو دروغ جن کړی دا او بل ډله د پیغمبرانو قتل کړی دا دا د انبیاء حال استکبار دی ته وی کنه تکبر دی ته وی ښا څنګه حدیث کې راغلیو چې تکبر دی ته وی چې حق پرست ته بد ګوري او د حق خلاف کوي هغه دادی کنه يهودو قتل کړی دی ډیرو دغه سیات سورته مائده کې مراغله او یا نمبر کې چله امام بیا را لیکلو کنه نو فریقا کذبوا وفریقا یقتلون یو ډله دروژن کړی دا انور قتل التم یوم ماضی او بل مضارع دلتم ګورا کذبتم یې ماضی را تقتلون یې مستقبل راوړو دا ولي وی ځکه هغه قتل نه دی هغه سیداغي پمین کې جاری دی نبی اسلام په حق کې نو ویلي څومره را دی کړو کله وته زهره چول کله به په دبرې فل را خلاص کو د جران دی الله او بچ تقتلون یې ځکه وی چې د يهودو دا منسوبه ده کنه دا به تر قیامت پورې جاری اوس خو باقاعده ځان سره نمونه لیکلي خلق د ځان نه خبر او هغه لنوم لیکلي چې دا ده فریقا تقتلون وجنی بس څوک په ځان نشي خلاصوله دا مطلب انبیاء او سابقین سره دا چل کړي ښا وقالوا قلوبنا غلف اوایدی په انکار کې ګور چې انکار کې نو ځان له تعویلات کتلی دي دا مطلب ابي هغه همیشه راغلي په امت کې ښا تعویلات کتلی دي خبر اولی نشو منلې یره زړونو په پردو کې دي نو ستا خبر اوته نه دي بس وی ذهنم کار نه کوي نو قران ولې نه زده کوي یره وی
نشم زده کولی ذهن می کار نه کوي حافظه می خراب غریب هم داسې قلوبنا غلف یو معنا ده چې زړونه زموږ په پردو کې دي د پردې معنی یې کړې سورې حامیم سجده کې 15 آیات کې وقالو قلوبنا فی اکنة او بل معنی عبد الله ابن عباس کړو رضی الله عنه چې غلف هي اوعیه للعلم زړونه زموږ د علم نه ډک دي کنه ستا علم پکې نه ځایږي یاره اوعیه دا معنی کړو سورته مومن حامی مومن کې رستو اخر کې بس دریو یا کې 73 کې ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم کله چې دې ته پیغمبران رالو په کارو دلیلونو سره دې خوشاله شوې مون سره علم بس پورا ده فرحوا بما عندهم من العلم روح المانی لیکلی دي چې موسی عليه السلام په وخت کې سقراط تچاوي دا ډېر لوی فلسفیو چې ته زینه چې موسی عليه السلام نه سجده کې علم زده کې هغه نحن قوم مهذبون لا حاجه الینا لنا الى موسی یمونږ علماء یو زمونږ حاجت نشته موسی عليه السلام جالینوس تچاوي چې عیسی علیه السلام لنځي هغه وی بعث الی غیرنا مونږ ته نه را لېږل شوی اچھا ته را لېږل شوی هغه خبره ده بعث الی غیرنا اق حال وسم ده دی مولان ته چې قرآن نو وای نزد کوي درس نه کوي طالبانو ته وی مونږ لراځي مونږ ویلې ده مونږ وی سوال له علمونه کړی قلوبنا غلف ولی مونږه ته مولان نخکار وسو ته تاسو په قرآن نه پوهیږئ نو دې دا فخر کوي ښا قلوبنا غلف معنا دا دوی په پردو کې دي ستا خبره وته نه دي او یا د علم نه ډک دي الله وینا بل لعنهم الله بکفرهم بلکې الله لعنت کړي په دې باندې یعنی مهر کواله دا معنا ختم الله معنا ده مهر په والدن دیوی ګندا په علم ډک شوی او سبب سو به کفرهم کفر کنا کفر د وجه نه فضل مهر لګي کنا فقلیلا ما یؤمنون یومانا سډیر لب کسان دي چې ایمان وروړي چې دا صفت د افراد شي کنا دا او یا صفت د ایمان دی اسه په خلی باندې ایمان وروړي په خلی باندې څه کلمات وی کنا چې الله خداوند قدوس دا مولان دی باسي دا الله نوم په دې طریقه واستخه عقیده به څنګه دا به وي فقلیلا ما اسه په جبه باندې ایمان راوړي او په ځل کې نشته اخرش پغم خطاب دے انکار من هذا النبی بس دې پیغمبر نے انکار ګوره دا اخري خطاب ده فلما جاءهم کتاب من عند الله کلا چراغ دی تعظیم شان کتاب د الله طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کې دا کتابونه چې دي سره دي وکانو من قبل او دا يهوديان مخک دراتلو د دې کتاب نه یا مخک دراتلو د دې پیغمبر نه ذکر ورته کتاب راغلی ها من قبل مخکې د دې کتاب دراتلو د پیغمبر ذکر مفسرینو کړی قرآن کې نشته اخرست راځي و دې مخکې دراتلو د دې کتاب نه یستفتحون علی الذین کفروا غلبه به غختزان له یا ځان به خبرو د دې کافرانو د عربونه یا غیته به بیانونه کول د دې پیغمبر چې هغه نه پوهېدل امیینو او دی عالمانو دی باغی ته بیانونه کول د دې پیغمبر صفاتونه به کول چې داسې وي داسې وي خپل ګوره فلما جاءهم کله چراغه ما عرفوا هغه چې پیجندل په خپل کتابونو کې کفرو بهم نو کفر او کفار باندې
فلعنت الله علی الکافرین، پس د الله لعنت دی همیشه په داسې کافرانو. یستفتحون د فتح نه دی، مخکې ذکر شو چې فتح خودنې ته وایي ښه، نو مجرد او مزید په یو معنا دی. یستفتحون معنا یفتحون، لکه استقر او قر په یو معنا سره دی قرارې، دلته هم هغه معنا ده. نو معنا دی به کافرانو ته ښودله کوله، وی د دې یهودو نصاراو چې کله به د اوس او خزرج سره جنګ شو هغوی خو زورورو، نو دی به ورته وایي چې اوس خو تاسو زورور یې، خو لیکن یو پیغمبر راځي داسې صفتونه دي، داسې دین به وي، داسې کتاب به وي، داسې ملګري به وي، مونږ به په هغه ایمان راوړو، مونږ به تاسو سره مقابله کوو قتل عاد و ارم، مونږ به تاسو داسې قتل کړو لکه عادیان او سمودیان چې خدای قتل کړي. دا ګوره هغې ته به دا هغې څه خبرو چې داسې پیغمبر به راځي، هغې ته پته وه، نو دوی به ورته دا بیان کوو. بیضاوي وایي یعرفون المشرکین، تعریفونه به یې کول مشرکانو ته، بأن نبیا سیبعث، چې یو پیغمبر پیدا کیږي، فنحن معه، مونږ به هغه سره یو او تاسو سره به جنګ کوو. یو معنا ده تعریف کول معنا ده. دویم معنا کوي یستخبرون، روح المانی وی یستخبرون، د هغې نه به یې ځان خبرو. تمیم داری وی صحابي دی مشهور، تمیم داری، چې مونږ یو ځل ګرځېدو پوخانو پسې یو جزیرې ته لاړو، دریاب مینځ کې یو جزیره وه هغې ته لاړو، وایي که دلته راغلي چې تا چې هلته لاړو نو اوس هلته کې یو څه چپرې دي، یو څه ځایونه دي، او چې مونږ وکاتو نو یو بلا ناسته ده، ویېرو هغه نه هم تپوس وکړو، نو هغه مونږ ته اشاره وکړه چې مخکې لاړ شئ. چې لږ مخکې نو اوس هلته کې یو سړی په زنځیرونو کې پروت دی، او مونږ نه یې تپوس وکړو چې تاسو څوک یې؟ مونږ وایي چې عرب یو. نو هغه ووایي چې تاسو کې څوک پیغمبر پیدا شوی دی؟ نو مونږ ورته وایي چې آو پیدا شوی دی، هجرت یې کړی، مدینې ته راغلی دی، نوم دی دا. نو مونږ نه یې تپوس وکړو، نو دی ویلو چې دا هغه دجال دی که نه، د یهودیان نه دی، او هغه خبر نه و، نو د عربو نه یې تپوس کو چې هغه پیغمبر پیدا شوی تاسو کې؟ ادي وتعالو چې هغه پیدا شوی دی په مثال کې پیش کړی ده. یستخبرون، ځان به خبرو د دینه. دغسې د نبی علیہ السلام خط چې هرقل ته تللی و د دعوت د ایمان دپاره، هغه بیا ابو سفیان راوغوښت او د هغه نه تپوسونه کول او پوه شو چې دا خو رښتیا خبره ده چې دا پیغمبر پیدا شوی دی. نو هغه ووایي چې كنت اعلم، زه د مخکې نه پوهېدم چې انه خارجون، چې بس اوس پیدا کېدونکی دی، دی وخت دی، ولكن لم اظن انه منکم، زما دا ګمان نو چې هغه په عربو کې پیدا کېږي، ما ته څه پته، ما خو چې هغه به زمونږ په خاندان کې پیدا کېږي، په یهودو کې دا ګمان زما نو چې هغه په عربو کې پیدا کېږي. وګوره هغه په عربو کې پیدا شو، دې ته دا پته نه وه که نه، نو ځکه به یې د هغې نه ځان خبرو. نو معنا دا یستفتحون، ځان به یې خبرو، ځان به یې پوه کو د کافرانو نه. کومه معنا چې مفسرین کوي او هغې پکې تحریف کوي، بعضې د خپل مطلب دپاره که نه، چې یستفتحون معنا دا چې یهودو به د الله نه مدد غوښت او په وسیله د پیغمبر سره چې اللهم انصرنا بحق محمد، داسې دی، دا دی ولا خبره جوړه کړې ده چې اللهم انصرنا بحق محمد، چا به وي چې اللهم انصرنا بمجیئه، یا الله زمونږ امداد وکړي، هغه دا دی چې ته دی راولېږي، نو مونږ به ډېر خوشحاله شو، مونږ به ډېر زورور شو. بمجیئه بحقه، دا الفاظ په حدیث کې نشته چرته، دا مفسرین خپل الفاظ دي.
بلدار چې د دې طریقې سو د وسیلې کنه چې هغه په دلیل ګرځي چې دا زوات فاضله او ثابته شو. بل مفسرین دا جواب کوي چې دا خو الله مونږ ته د يهودو عمل بیانوي چې يهودو به داسې کول او د هغې د رد لپاره بیانوي. نو تاسو ته استدلال وکړو، د هغې خبره هم په دلیل کې پیش کړه، او بل که چېرې دا وسیله چېرې قبلېدی نو د هغې سوال قبول شو، هغې زورور شو، هغې خو لا ذلیله شو. لهم خزي في الدنيا والآخرة. دا الفاظ نشته دی په حدیث کې چرته چې سوال به په دې طریقه باندې کوه، بلکې د عام مفسرینو دغه الفاظ دي چې یستفتحون يعرفون المشرکین، هغې به خبرول، یستخبرون د هغې نه به ځان پوه کوو، او که یستنصرون راغلی دی نو داو چې الله تعالی پیغمبر راولیږي، لکه روح المانوي چې وی چې اللهم ابعث یا الله تراولیږي پیغمبر چې مونږ ور سره شو مونږ دې مقابله وکړو. دا د هغې استفتاح وکړه علی الذین کفروا. کله چې راغی هغه پیغمبر چې دې پېژندلی و کفروا به، نو کفر یې وکړو په هغه باندې. فلعنة الله علی الکافرین، لعنت د الله دې په داسې کافرانو باندې. وردا معنا سورۃ آل عمران کې راغلی ده، دینهی دغه سي آیت ته 86 شپږتیا د دې معنی کړی چې څنګه به دی وي یستفتحون 86 آیت ته اخري پارا ختميږي. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، څنګه به الله داسې قوم ته هدایت وکړي چې هغې مرتد شوي دي. ولې مرتد شوي دي؟ بعد ایمانهم څه معنی؟ هغې مخکې خپلو کتابونو کې د پیغمبر صفتونه لیدلي وو، نو ایمان یې پرې راوړی و که نه؟ ولې؟ وشهدو ان الرسول حق، ګواهۍ به یې کولې خلقو ته چې دا پیغمبر حق دی، اوس پیدا کېږي. وجاءهم البینات، بل تورات کې ورته دلیلونه او آیاتونه راغلي وو که نه؟ والله لا یهدي القوم الظالمین. داسې قوم ته الله هدایت نه کوي چې کفرو بعد ایمانهم. دا معنی دغه پیژندګلي د هغې عین ایمان وکړه ښه. وشهدو ان الرسول حق لیستفتحون، دا معنی پخپله به یې وي چې دا پیغمبر حق دی، دا حق دی. خوشحالېده ورته چې کله په عربو کې راغی نو یې بس بئس ما اشتروا به انفسهم، ډېر بد دی هغه شی چې خرڅ یې کړو په هغې باندې خپل ځانونه. اشترا په بیع کې مستعمل د دې ځای کې اغوستل نه، خرڅول، هلاکول. ان یکفروا، دا د ما تفسیر دی. ډېر بد دی هغه شی، هغه څه شی دی چې ځان نه یې خرڅ کړو هغه یې واغوستو، هغه دا دی ان یکفروا چې کفر یې وکړو بما انزل الله، په هغې کتاب چې الله نازل کړی دی. دا ولې؟ بغیا د وجې د ضد نه، او ضد یې چا سره؟ الله سره. ان ينزل الله من فضله، چې نازلی الله خپل فضل چې قرآن دی علی من یشاء من عبادی، پاغت محمد صلی الله علیه وسلم چې خوښه په خپلو بندیانو کوي چې په دې نازلوم، نو دوی ورسره ضد وکړو چې نه په ده به یې نه نازلوي، دا زمونږ حق دی، ادا به ته عربو له نه ورکوې. داسې ځان سم معتزله وښه، په الله باندې خپل حق ثابته وګوره ښه، چې ګوره دا آخري نعمت خو زمونږ حقو، دا عظیم نعمت زمونږ حقو، نو الله هغه عربو له ورکړه، مونږ سره یې بد وکړه. بغیا ان ينزل الله، الله سره ضد کوي نو الله یې نور څه به ونه کړي. فباءوا بغضب علی غضب، پس اخته شو په یو غضب د پاسه د بل غضب د پاسه د بل غضب. دې نه مراد دوه غضبونه نه دي چې مفسرین ولا ګوري چې دا یو کم دی دا بل کم دی، نه، دا غضب غیر متناهی دی ښه، سر نه خلاصېده اوسګارېده د غضب نه ښه، غضبونو کې راګیر شو. وللکافرین عذاب مهین، داسې کافرانو دپاره عذاب دی رسوا کوونکی. دا د هغې یو شکوا او شبهه ذکر کوي. ګوره د حضرت شیخ او د پینډۍ د شیخ په میان کې صرف دا خبره وه چې د پینډۍ د شیخ په
درس کې شکوه راتله وی به دا شکوه ده دا شکوه او شیخ د پنځپیچر د شکوې نوم نو اغوستی دا یې دار چې خپل تفردي که نه شکوه څه ته وایي چې یهود نصارا یا نور مشرکین څه خبره کوي قالو دې ته هغوی په خپل اصطلاح کې شکوه وایي او دا به د هغوی شیخ وي حسین علي رحمت الله علیه د هغې مطلب دا و چې دا خلق شکوه کوي د الله نه دا نه چې الله شکوه کوي الله څه چا نه شکوه نه کوي ګیله نه کوي دا خلق داسې وایي نو دې ته شکوه ویلی شي په قرآن لکه دا د هغې یو شکوه وه کله چې وویلی شي دې ته چې ایمان راوړی په هغې قرآن چې الله نازل کړی دی قالو نو دې داسې ووایي دا یو قسم شکوه کوي چې ګوره مونږ خو ایمان راوړی دی نور را سره څه چل کوي ولې هم نه معاف کوي مونږ خو ایمان راوړی دی که نه د هغې ځان لکه پاک ګڼي که نه وایي دي چې مونږ ایمان راوړو په هغې تورات چې نازل شوی دی په مونږ باندې ویکفرون بما وراءه او الله وی د دې نؤمنو څه معنا ده دې له خو پکارو چې او کړی وي یا نه کړی وي چې آمینو نو بس یا به ویلو چې او راوړو ایمان یا هغه پرېښود نو سی وي چې نؤمنو بما انزل علینا په مطلب یې پوه نه شو نو الله یې مطلب یې ته زه ښیم ښه مطلب یې دا دی چې ویکفرون که په خولې نه وي که نه نو په زړه کې دا دی چې کفر کوي په هغه کتاب چې رستو د تورات نه دی وره هدلته په معنا د رستو سره دی او رستو قرآن نازل شوی دی د دې مطلب دا دی خو وایي نه وهو الحق او دا قرآن حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوي د هغې کتابونو چې دې سره دي اوس د دې شکوي جوابونه دي د دې شبهې جوابونه دي دا غټه خبره وه که نه چې دې وی نؤمنو نو خلقو ور سره مرګرتیا وکړه چې او که نه ټیک نه که نه چې ایمان یې راوړی دی نو څه ورته وایه الله وی ایمان نشته ولې یو جواب دا دی ورته ووایه چې ولې قتلوئ تاسو پیغمبران او نبیان د الله من قبلو د پخوا نه هغه عادت ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان په خپل تورات باندې ایمان چې تاسو راوړی دی نو دا قتل ولې کوئ که نه هغې کې ویلي دویم جواب چې تورات باندې ستاسو ایمان دی نو هغې کې څه وي چې د څه عبادت پکې کوئ آزاد دی ولقد جاءکم موسی بالبینات یقینا راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام په ډېرو معجزو په 9 معجزو سره ثم اتخذتم العجل بیا دې نارواو ته وګوره ثم د استبعاد دپاره دی بیا هم تاسو نیولې اوس ښي لره په عبادت سره پس د تلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته وانتم ظالمون وی تاسو مشرکان دا ستاسو ایمان دی دریم جواب چې تاسو داسې خلق یې که نه او نؤمنو وایې په ډکه خوله باندې نو دا غرې در باندې څه له راوچته و وإذا أخذنا ميثاقكم یاد کوئ چې واغسته مونږ پخه واده ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور روچت که مونږ د پاس ستاسو کوی تور او اوم وی قلنا خذوا ما آتیناکم واخلئ هغه تورات چې درکړې مې تاسو ته او قبلوئ یې نه مخکې نه یې ورکړی بقوة په عمل سره واسمعوا او قبول یې کې او غر پې د پاسه دا خبره یې بیا ولې وکړه یو ځل خو تېره شوې وه دا خلاصه د آخري دی که نه چې کله بابونه خلاص شو نو آخر کې هغه ټولې خبرې بیا معاد کړي د سخي هغه خبره او د غر هغه خبره چې دا د نیر نه شي ګورې دا د قرآن اصول دی او د فصاحت څخه چې اعاده کوي د ضروري خبرو لکه وي ضروري خبرونه واورئ نو زر غټ ته واڼئ که نه دا د قرآن اصول دي هر څه یې د قرآن نه زده کړي دي خو ایمان یې پرې نشته واسمعوا قبول یې کې قالو اوی دي سمعنا بس مونږ واورېده قبول هم کوو په خولې یې وعصینا او په زړه کې یې وي چې نه منو یا جدا جدا وختونه دي سمعنا په هغه وخت کې وي چې غر پې د پاسه عصینا چې کله غر ته لرې شي او ځان یې وسانډه که نه نو بیا وي مونږ نه منو واشربوا في قلوبهم العجل اسکول شو د دې په زړونو کې محبت د سخي دا بیا کنایه د ختم القلب نه ځکه زړونه یاد کړو سبب سو بکفرهم ځکه چې کفر یې کړی په الله باندې ایمان یې راوړی په سخي باندې
قل وتوایا بئس ما یأمرکم به ایمانکم. جوابونه تر دې ځای پورې وخا وتوایا چې دا ایمان دې ایمان نه خدای هر څوک ساتي. ولی چې یو ایمان خلقو ته دا خبرې کوي چې انبیا قتل کا د سخی عبادت پکې کوا او د خدای کتاب ممنا په نه ورځوا. یا الله دې ایمان نه خدای مونږ ساتي. دا اخري دعوت وي ښا وایا او تا ډیر بد دی هغه شی بئس ما ډیر بد دی هغه شی هغه سدي درې سيزونه چې قتل د انبیاء دی عبادت د سخی دی او د الله کتاب شاته ورزول دي. یا امرکم به ایمانکم چې امر کی تاسو ته په دې باندې ایمان تاسو ایمان امر کول شي دې ته تشبیه وي کنه. دا ایمان داسې دی یو عالم واعظ چې ولار دی او سو واعظ کوي دا واعظ کوي چې ګوره انبیا قتل کوي دا واعظ کوي چې ګوره تسبیح عبادت کوي دا واعظ کوي چې ګوره کتابونه منه. دا ایمان تاسو مبلغ دی دې تاسو تشپار دا خبرې کوي بے سماع امرکم دا ډېر ناکار خبرې چې دې تاسو ته کوي. ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان په خپل تورات باندې. اخری دلیل مباهله ده. مباهله ستوي چې په دلیلونو باندې ونشي کنه نو بیا حق پرستو تعالی وی مباهله وسره وکي د چنګلې په تبري وخه بس دی خو نه مانی کنه بس مباهله غي نه منله بدعتانو بم مباهله نه منله او ورتله ولا امنا وی مونږه مبالغه نه کوو. دا ګم لای کنه ایمونږه مبالغه نه کوو ځکه چې مونږ ډیر یو دی لب دي نو مونږ ځان سره خرابوي. اداشته دي چې بس دواړه طرفین بسوالو کی چې الله دروغجن هلاک کې بس لنډه خبره یا الله دروغجن هلاک کې بیا ځای غوږ کې دی الله خپل فیصله کوي. ها دې ته مباهله وي. قل وتوین کانت لكم الدار الاخره عند الله کچریوی تاسو د پاره کور د آخرت چې جنت ته د الله په نسبت خالصتن خالص مخلص من دون الناس بغیر د نور خلقنا چې تاسو یې بل څوک بوت نه دي. فتمنوا الموت نو راځي چې مباهله وکړو چې څوک رښتینی دی. دا مطلب دی. تمنوا الموت وی مخکې دې څه مناسبت د مرګ وختل سمانه وای دا مباهله ده دې مناسبت ته ساجت ده. وګورئ مرګ ای يهودو چې جنت ته لاړ شئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپل خبره کې. د سورۃ الجمعه کې مراوړي شپږم آیات و یا اهل الكتاب یا ایها الذین اهل کتابو کچره تاسو چې الله سره زموږ محبت ته نو مرګ واره چې جنت ته لاړ شئ. ولن يتمنوه ابدا چرې نه غواړي مرګ همیشه بما قدمت ايديهم په سبب دا چې کړی لاسونه دي. الله علیم بالظالمین الله خپويږي په حال دي ظالمانو. ولتجدنهم احرص الناس على حياه خامخاتبوینه دي يهود لره ډیر حرسناک او مین د خلقنا په ژوند دنیا باندې ډیر څنګه چې ځان سره بوتلې ګرځي او ځان سره وبراوړي دا وبندي کنه دې کې جراسین دي ولي دا په دې ژوند ډیر مین دي نو او پوزه تیرو ایمان نیولي وی آلودگی ډیر زیاته ده آلودگی چې مرض را تر نشي دا دې د مرګ نه یریږي کنه او ژوند ډیر زیات غواړي. ومن الذين اشركوا دې دا مشرکان نوم ډیر ژوند غواړي غیلا دومره د ژوند پروا نه ساتي ځکه هغه کې بعضی دی هغه قیامت نه مني خو بس دغه ژوند دی بیا څه نشته کنه. یو دعاهم ارمان کوي هر یو د دې يهودنا لو يعمر 1000 سنه چې عمر ورکړي شه دله کم از کم زر کاله کم از کم. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر ندی اخلاصون کې دلرا د عذاب نه کو عمر زر کاله شي. والله بصير بما يعملون الله لذن کې د دې په عملونو باندې ځکه یریږي د مرګ نه چې عمل ډیر ناکاره دي. دې پوری مسله توحید
درې کم سلو آیاتونو کې خلاص دین وروسته بیا مسله رسالت واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سورة البقرہ کے اولی سوا د توحید چې پاره کې درې بابو اول باب کې چشل آیاتونو د درې جماعتونو بیان متقین هغه پنځه صفاتونه او حکم په دنیا او آخرت کې کافرین هغه یو دوه حکم او دوه امرونه ذکر کړل دریم منافقینو دغه تفصیلی حالت په دیار لسایتونو کې بیان شوی پنځلس قبایح او دوه مثالونه بیا دویم باب یوشتم آیات نو هغه کې شپږ خبرې وي توحید سره د دلیلونو پنځو نه او ثمره دویم تصدیق د رسول دریم تصدیق د قرآن څلورم تخویف بشارتو پنځم د یو شبهه جوابو په ان الله لا یستحیی سره او شپږم کې څلور نعمتونه را جمع کړیو کیف تکفرون بالله تاسو نو ما پیدا کړی والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دنیا هر شی ما تاسو د پیدا لپاره پیدا کړی او درې نعمت آدم علیہ السلام د خلافت او د عزت مسله څلورم اداغه معافی او داغه توبه قبول بیا ورپسې دریم باب کې شپږ خطاباتو بیا بنی اسرائیل اول خطاب کې شپږ خبرې وي درې عیبونه د یهودو تحریف کوي کتمان حق پټي ترک عمل ته نه تیارو د مؤمنانو صفاتونه درې صبر صلات ایمان بالآخرت یا دویم خطاب یا بنی اسرائیل هغه کې لس خبرې اته نعمتونه چې ګوره فرعونیان نه اخلاص کړي دویم دا چې دریاب کې مدل دوست لارې جوړې کړې دریم دا چې تاسو یو ګناه وکړ غټ او ما ته معافي وکړه څلورم تورات می تاسو لا درکړو موسی عليه السلام په لاس باندې پنځم پس د مرګ نبی ژوند شوه شپږم تذلیل الغمامه ورېدې سورې در باندې کړو اوم من او سلوا بیا ورپسې یو عذاب ذکر شوی په سبب د سوء ادب سره بیت المقدس تسلیل نه به ادبی وکړ نو عذاب کرا بیا غاتم نعمت او عزت تسقا موسی یوی غټی نه دولس چینه روانول بیا ورپسې دیم عذابو کفران نعمت ناشکری وکړه تتمه دا غیز شیو په ترغیب سره ان الذين امنوا والذين بیا دریم بابو دریم خطاب او باقی کې درې عیبونه د پخوانو مشرانو اعتداء فی السبت او حیلی کول په ذبح د بقره کې قتل لنفس او سلور ډلې په دې موجودو کې خو چې محققین دي تحریف کوي منافقین دي تاسو سره یو سو یو چې لړ شنو بیا بل څه کوي امیین دي
خپل خیالات او خواهشات په روان دي مخصصین دي دعوت جنت کوي هغه ته مې ذکر کړی او په تخویب بشارت یا سلورم کې پیدا خزنا میثاق بنی اسرائیل د اوامرو نه انکار کول او په نواهیو باندې راتلل کول الله سره عزت کول پر خبره کې دا سلورم خطاب خلاصہ هغه ته مې ذکر کړو په توبیخ سره لایک الذین اشتروا الحیات الدنیا بیا پنځم خطابو هغه کې د انبیاء او سابقین حال بیان کو دروغجن کړي دي قتل کړي دي ولقد آتینا موسی الکتاب سره شروع شو او بیا شپږم خطابو خلاصه د دې مخکې خطابات ټولو او انکار د دې پیغمبر نه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون او داغه خطابات او خلاصہ هغه سو جملې بیا اعاده کړې چې عبادت د عجل رفع د کوی تور دا خطابات شپږ دا مسئله توحید تر دې پورې ذکر شو دینه پس مسئله رسالت بیانې پنه شبهاتو کې پنه اعتراضاتو کې کل من کان عدو لجبريل لنا تر یو سل شپږو یا پورې دا مسئله رسالت دې کې نه اعتراضات دي د يهودو په نبی اسلام باندې د اعتراضونو مطلب سي بدنامي کول چې کله یو بنده د خلکو په نظر کې بدنام شي بیا دا خبر څوک نه وني هغه اعتراضونه ځکه کول چې خلق زدنه جدا شي نفرت ته نو کی چې دغه دا نقصان دی دا نقصان دی بیا وسوک د زمرګرتیا نه کی ایمان په نه راوړي نو او دا همیشه د هر باطل پرست کار دی چې د حق پرستو خلاف کوي د پاغي کې عیبونه راو باسي ولې چې خلک خبر شي چې دغه دا عیب دی دا نقصان دی نو بیا به څوک خبره نه مانی کنه دا د انبیاء او نفس په دې امت کې چې کله حق پرست پیدا شوی د باطل پرست په دغه سي اعتراضونه کړی دي چې خلق ته نه بدځون شي او حال دا چې حق پرستو کې غایبونه نه یا غلطه خطا پکې نه و دې په ځکه جوړ کړی دي چې بدنامي یې مطلب دا چې دې کوم خبره کوي چې دا څوک نه مانی عداوت او دشمنی دا حق سره دی ولې یو ذریعہ قتل نه په دې امت کې چې څومره حق پرست تیر شوی دي باطل پرست په دې اعتراضونو یو انبار جوړ کړي دا ایمونه چې راواخلي تر اخره پورې کله محدثین او بعضوی تعصب د وجنه چې ابو حنیفه ضعیف دی د تعصب د وجنه ویلو هغه تخفت او چې دا خود امامانو امام دی ټول محدثین د شاګردان دي دغه سرست بیا چې کله دنیا کې به حق پرستو خلق به پوهیږي چې په دې باندې خلق اعتماد کوي دا قول چې عمومي نو ډېر تابعداري کوي نو بس هغه به بدنام کو مشرکانو قصیده غوثیه لیکلی و هغه نسبت کړو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته هغه قصیده غوثیه نه خبرو بس داغي خو چې سی په کې ویلو
دغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې ډیرو خلقو چې هغه کې هر قسم عالمانو اکثر به منطقيانو ویلیو چې د مجسمه او نه د الله لپاره جسم ثابتي دا اسه اعتراضو چې کوم داغه په مطلب کوی شی او داغه کتاب کتلو هغه صفت کړي لکه صاحب د شامی هغه ویلو چې امام ابن تیمیه خلق په اعتراض کوي چې د زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر دی وی هغه د زیارت نه نه منکر هغه د سفر نه منکر دی او سفر نشته دی نبی علیہ السلام ویلو چې سفر به صرف درو ځایونو ته کیږي چې بیت الله دی مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصی بس دینه سیوا بل ځای ته اجازه نشته مسجد نبوي ته خلق سفر کینو د جمعات په نیت باندې کوي د قبر او زیارت په نیت باندې سفر نشته او د دین انکار کوي دی په دا جوړ کړ چې زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانی بریلیانو په خاطر تفسیر لیکلو ایوب خان په وخت کې او باغی نوم یې د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا خو هغه وخت کې محرکین ژوندیو پنده شیخ پاره باندې کیس وکړو هغه تفسیر ضبط شو هغه تاسو کولای شئ کنه اوسې څومره کتابونه لیکلي او په دلیل کې پیش کړي دي تا چې ګور تاسو علماء د لیکلي تاسو علماء د لیکلي تعویذونه ورسې پکې جایز کړي تاسو مونږ ته بریلیان وایي دا تاسو لیکلي دي هغه نوم په یې خیر کنه دا مسله په دې طریقه باندې قران ذکر کوي چې یوازې انبیا نو همیشه بس کاردار دغه کتابونه شته کنه کله شاه ولی الله رحمت الله علیه ته منسوب کړو کتاب لیکلو هغه کې د ځان لیکل کړو نو خلق راغی چې وی کاته نه ګوره شاه ولی الله سے مشرک دی هغه دوره فرق نه کوي چې دا هغه کتاب دی داغه کتابونه شته حجت الله البالغه دا سنور فوز الکبیر او ګوره کنه دا خو بل چې اداس کړی دی همیشه او حق پرسته بدنام کړی نو يهود رااله په نبی علیہ السلام یې اعتراض کو نو یې تاسو ته نو کو چې تا باندې وحی څوک راوړي نبی علیہ السلام وی چې جبرئیل بذالک عدونا دا خو زموږ دشمن دی دا خو زموږ په مشران باندې عذابونه راوړي دي بس چې هغه تا باندې وحی راوړي نو مونږه تا خبره نشو منلې کوس بل پر ملائک راته میکائیل علیہ السلام یا بل څوک نو مونږ خبره منلې و خو بس هغه زموږ دشمن دی نو ته زموږ دشمن سره تعلق ساتي نو موږ څنګه تا باندې ایمان راوړو دې ته ویل شي اعتراض په سند باندې ولې همیشه د پاره یو خبره چی کنه چې داغه سند دی نو هغه قبليږي ځکه امام مسلم په مقدمه کې ویلي لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که اسناد په دین کې نه انتظار چا خو هوا چې چا سوي نو وی به بس تاسو بنو د نبی علیہ السلام سند داو چې داغو استاد جبرئیل علیہ السلام او جبرئیل علیہ السلام د الله طرف نو وحی راوړه دی به جبرئیل اعتراض وکړي چې هغه زموږ دشمن دی دې لپاره چې د دین خراب شي برباد شي روافض همیشه په صحابه کرام باندې اعتراضونه کړی دي کنه ځکه هغه ته پته و چې د دې دین بنیاد صحابه کرام دي نبی علیہ السلام نه پس د دې دین خدمت او د دې اشاعت او د دې نصرت دا صحابه کرام کړل
هغه ویلیو مو چې زما صحابه طریقه خلفاء راشدینو طریقه راټینګه کړي بس دی پاغي اعتراضونه وکړ چې بس د دې دا بنیاد خراب شي نو دین به ختم شي هغه اصل مطلب دا صحابه پر مخکړي څوک په حضرت عثمان اعتراض کوي څوک په حضرت معاویه هغه په کې ډېر بغوته کړي ځکه چې هغه به وحی لیکل د نبی له سلام کاتب د وحی دی په ډېر اعتراضونه وکړي چې دا بدعت یې کړي دا بدعت یې کړي ولې چې دی دا مشران بدنام شي نو بس دا دین به هم دغه شي دا خو د روافضو کار دی رستو خلق را لاغیم د روافضو کار شروع کړ کله عبدالله بن مسعود سے پورې خاندي کله په عمر سے پورې خبرې کوي تاسو د روافضو څه فرق شو دا ټول یو مسله ده چې انبیا بدنامول دی مطلب چې دین ختم شي که صحابه کرام بدنامول دی مطلب چې دین ختم شي ابل په دعوه کوي د دین او د شیخو ختم شیخان ځان ته وی کنه الله رب العزت جواب کوي او جواب کې دوه قسمه بیان کړی دي یو دا وایي چې ګوره جبرئیل علیہ السلام سره دشمنه څه مطلب دی ته چې چا سره دشمنی کوي نو ولي کوي یا بستا داغه د ذات سره دشمنی یا بستا داغه د خبرې سره او داغه د میشن سره پروګرام سره دشمنی د جبرئیل علیہ السلام په حق کې دواړه وګوره کنه چې هغه کوم خبره کوي نو هغه ته هم خو سوچوکا یا هغه ته وګوره چې هغه دشمنه قابل دی یا سره دشمنی کوي خو الله رب العزت ملک دی هغه سره دشمنی کول الله سره دشمنی دی ځکه چې هغه د الله دوست دی کنه من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ملائک د الله دوستان دي انبیاء دوستان دي چې دا غي څوک دشمنانی نو هغه مسلمانانی کافر قل من كان عدوا لجبريل وایا څوک چې وي دشمن د جبرئیل علیہ السلام جزای نشتا باقي کې مختلف اقوال دي جزای او دارو باسي چې فهو عدو الله دا د خدای دشمن دی چې جبرئیل سره دشمنی ساتي څوک دا وایي فلیمت غیظا دې مرشي په غوسه کې زمرا غوسه دا غسره او جبرئیل بد الله دوسوي اب وحی راوړي څوک وی فهو کافر خاروي څوک چې وی دشمن د جبرئیل علیہ السلام دا خو د خدای دشمن دی ولی فإنه نزله على قلبك بإذن الله هغه د دشمنه قابل ځکه نه دی چې هغه نازلی دی قرآن دراستا په زړه باندې د الله په حکم سره په خپل هنر راځي په خپل اختیار باندې بلکې الله په حکم راځي نو ته سوچو چې هغه سره دشمنی الله سره دشمنی شو کنه نازلی دی قرآن دراستا په زړه باندې قلب یې ځکه ویل دی چې د قرآن محل قلوب دی د الله زړونو لرا لېږل دی چې په دې سره د زړه اصلاح وشي صرف د جبه او د قرات او تلاوت لپاره نه دی را لېږل بلکې چې زړه تکوسي او په دې باندې سوچ فکر تأمل او تدبر وکړي شي باذن الله دا د جواب یو حصہ چې هغه خود قابل له اعتراض نه دی تاسو په اعتراض کوئ دوی مې ایسا هو هغه چې سراوړي نه لري ته هم سوچ او فکر وکړئ کاغذا سے خبره کړی چې تاسو ته به نقصانی تاسو ته به شر او فسادي تاسو ته به د دنیا او د آخرت نقصان نو بیا ټیک ده
نه داغه خبره کې نقصان نشته ځکه مصدقا لما بین یدیه ستاسو دین او داغه خبره یو بل سره موافق دي مصدق معنا ده بیا به اشکال نشته ده ستاسو تورات خبره او د جبرئیل علیہ السلام خبره چې وس راوړي وحی راوړي دا خو یو بل سره برابر دي نو ولې سره دښمنی کوي تاسو دا مین کې خلاف نشته دویم کله یو خبره خلق څه نه مانی چې غلطی پکې خطائی پکې دغه محدثین چې دا حدیث ضعیف دی نو بس دلیل نه کنه بیا اسو بیا نه پیش کی په حجت کې ولی پویږي چې په دې کې دا غلطی دا نقصان دی قرآن خدا سے کتاب دی چې واهدن دا خو ډېر د فائدې کتاب دی ډېر د خیر او برکت کتاب دی دې کې غلطی نشته دی دې کې خطائی نشته دی دا خو رڼا ده مخلوق په دې سر رڼا کوي کله دی وجه نه څوک نه مانی چې خبره ده په حق کې که ارنګي خود ده په حق کې خنۍ کنه غلطی پکې نه خطائی پکې نه خدای ویرا زما طبیعت نه مانی نو ما ته پکې تکلیف دی نو بل رب العزت وی و بشرا دا خو د ټولي دنیا د خوشاله خبرې دي د ټولي دنیا دی خو لیکن خوشاله په سوق دي مؤمنان او بشرا للمؤمنین ته خبره چې قران راغی نو مؤمنان څومره خوشاله شي خبره خو ډیره قیمتي ده مؤمنان وي خزکه قران سره محبت د چا ده د قران باندې څوک خوشحاليږي بیا په دې وخت کې چې د دورو لرازي منډي ویندا خوشحالي نه ده او بشرا للمؤمنین دا خو ډېر لوی رحمت ته ډېر لوی برکت ته او په دې کې اطمینان او سکون دې د پاره د مؤمنانو دا جواب په دوه قسمه باندې ادي ته جواب تحقیقي وي چې هغه قابل نه دی اعتراض خبره ډیره بهتره ده د ټولي دنیا د خوشاله لپاره د خفقان پکې څه نشته نو جواب الزامی کوي من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال او دلته عام کړل ولي که يهود وي چې زمو خو صرف جبريل سره دښمنی ده مو خو نور منو میکائیل عزرائیل اسرافیل ملائکم منو پیغمبرانم ولي مونږ نه منو خپل مشرانم دي کنه الله رب العزت وی د ټولو دشمنان یې يهوديان چې دي کنه دا د ملائکوم دشمنان دي او د پیغمبرانو دشمنان دي او خاص کر د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام دا پکې چاوي چې تا یو سره دشمنی ده نور دي دوستان دي دا کې دي شي دار زمانہ کې داسي حق پرست سره دشمنی نو چې ته دا ولې خو موحد سره دی وینه زو موحد ما خو انور ټول می خوښ دي خدای مې نه خوښ دا خبره ده من کان عدوا لله هغه څوک چې دشمن د الله او ملائکته د ملائکو د الله ورسله او د پیغمبرانو ټول ځکه جمع کړه چې د ټول خبره یو ده نو اگر که څوک اسمانونو کې دي څوک پسموکو کې ټول یو خلق دی کنه ځکه ملائکه ته په سورته حمیم مومن کې مؤمنان ویلو کنه چې ويؤمنون به هغه تاسو مرګري دي کنه ایمان تاسو قدر مشترک دی هغه ځکه تاسو د پاره دعاګانې غواړي وجبريل او میکائیل او خاص کر د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام فإن الله عدو للكافرين یقینا چې الله دشمن دی د داسې کافرانو دا جواب اصل دی او سوال په نبی علیہ السلام دې د پاره چې خلق ته نو تنفر شي بدګماني پیو کی الله رب العزت رستو تسلیات شروع کړي
چې ګوره دې اعتراض کړی نو مطلب یې دا دی چې زه خبره څوک ونه مني دی چې کوم قرآن پیش کوي خلقو ته چې دا څوک ونه مني نو تاله تسلی در کوم چې ګوره خفه نه شي ستا په دعوت کې او ستا په پیغام کې څه شک نشته ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا موږ نازل کړي تا داسې آیاتونه چې ډېر واضح دي لازمي معنا هم ده یا داسې آیاتونه چې وضاحت کوي بینات خبره واضح کوي خبره دغسې مبهمه نه پرېږدي خبره نیمګړې نه پرېږدي ځای ته یې رسوي داسې کتاب دی دی به کوي اعتراضونه ته په دې باندې پروا مه ساته ها که ته وایې چې دا خو یهودیان دي ځان ته عالمان وایي که نه دا خو عالمان دي نو دا عالم خبره خلق مني که نه الله وی دا عالمان نه دي دا کافران دي وما یکفر بها الا الفاسقون کفر نه کوي په دې آیاتونو بینات باندې هیڅوک مگر فاسقانو فاسق چې مستعمل شي نو اکثر ترې مراد عملی مجرمی که نه وګوره دی ورته څنګه فاسقان وي نه روح المانی وي د دې لفظ خپله معنا دا ده چې کله یو سړی د الله د نافرمانۍ نه وځي نو هغه ته فاسق ویل شي د خروج معنا ده پکې ښه چې عرب وي فسق القشر د میوې نه وې پوستکې لرې که نو ښکاره شوه که نه ووته د هغې نه دی د هغه وایي دلته کې فاسق بیا هر هغه بنده ته وایي چې هغه په خپل صفت کې د ټولو نه کمال ته رسېدلي نو هغه ته فاسق ویل شي ځکه هغه وایي الفاسق کل متمرد فی الکفر چې په کفر کې هغه کمال حاصل کړي نو هغه ته فاسق ویل شي دا خو عملی فاسق نه دی چې ګناهګار ورته ویل شي فاسقین دي په خپل کفر کې متمردین دي دا تسلی ورکړه چې ورستا په خپل دین کې شک پیدا نشي هر حق پرست وي دا خو آیات بینات دي د چا په اعتراض باندې پروا مه ساته اوس ورپسې د هغې حال بیانوي دا چا تا باندې اعتراض کړی دی د یهودو دې کې خو ډېر عیبونه دي دا ول نه شروع کړی ده که نه دا خو د خدای دشمنان هم دي عدو الکافرین او دا خو فاسقان هم دي کافران هم دي نو دا بې لوظ هم دي ګورې ټولې خبرې پکې راجمع شوي د دې لوظ هم نشته دی که نه چې څه عیوب دي نو هغه په دې کې دي که نه او کلما عاهدوا عهدا آیا هر وخت کې چې وعده کړی دا د یهودو یو وعده نبذه فریق منهم ما تکړی دا غي لره یو ډلې د دینه بل اکثرهم لا یؤمنون چرته لږ کسان به پکې لیکن اکثر د دینه داسې دي چې ایمان پکې نشته دا شروع کړی قرآن چې کله شروع کې په چا باندې کنه پورا ځای ته ورسوي د الله دشمنانې ورته وي کافرانې ورته وي فاسقانې ورته وي او د وعدې خلاف ورزي کوونکي ورته وي نو اخر کې وي چې لا یؤمنون بس لنډه خبره دا ده دا مؤمنان نه دي که نه دي کې ایمان نشته که نه د دې په وجه باندې چې د دې عمل دا دی اعتراض کوي چې پیغمبر بدنام شي مسئلہ رسالت اصل کې دینه شروع کیږي دا یو سل یو آیات دی خو د قل من کان ځکه مونږ وویل چې دا د ربط خبره ده که نه قرآن داسې مربوط کتاب دی لکه د زنځیر په شان دی چې کړی یو بل کې ننوتي دي نو که مسئله توحید شروع وه خو مسئله رسالت پکې مخکې یو درې آیاتونه مخکې لاړه ولې چې هغې سره ربط راشي زنځیر ترې نه جوړوي نور د پیغمبر تصدیق او د هغه نوم دې ځای کې اخلي
او دا هم زجر دی غیله چې ګوره هغه وعده څنګه ماته کړې وه داسې چې دي مخکې خپلو کتابونو کې صفت لیدلی و د پیغمبر او یقین یې کړی و چې مونږ به په ایمان راوړو کله چې راشي دنیا ته او چې کله راغی که نه هغه وعده یې ماته کړه بیا هغه هر څه یې بدل کړل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم کله چې راغی دی تعظیم الشان پیغمبر د الله طرف نه تصدیق کوونکې د هغه دین او د هغې کتابونو چې دی سره دي تصدیق د هغې یې کو که نه ځکه وروستو جملې نه په خپله پته لګي ښه چې قرآن مصدق و د تورات او د انجیل چې کله مصدق و هغې پوه شو چې دا قرآن او دا تورات خو یو شی دی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب وغورځو یو ډلې د هغې کسان نه چې عالمانو اهلي کتابو علماو دا چلې وکړه وګوره ته د کتاب بې ادبي وکړه کتاب الله یې وغورځو د الله کتاب تورات وراء ظهورهم رستو د شاګانو نه آیت کې مطلب دا دی سفیان بن عیینه وی دا امام شعبی چې یهودو چرې داسې کار نه دی کړی چې تورات یې شاته غورځولې چې قرآن وی نبذه وی غورځاو که نه او سفیان بن عیینه وی چې دومره قدر یې کړی و چې ادرجوه فی الحریر والدیباج ریخمو کې انغښتی و د ریخمو ریمالونه او کمیسونه ولې جوړ کړي وحلو بالذهب او د سونی په سایه باندې لیکلی و لکه اوس چې خلکو چرته قرآن لیکلی په سونه باندې و عجایبګر کې پروت دی دفتر ته نه دی راوړی چې فیصلې پې وکړي دقسې مثال د تورات د خلکو مو که نه هغې خو ډېر قدر کړی نو څنګه قرآن وایي چې نبذه وی غورځو شاته یې غورځو وراء ظهورهم نو هغه بیا وایي ولکن لم یحلوا حلاله ولم یحرموا حرامه د هغې تورات په حلال او په حرامو یقین نه کو د ځان یې حرام او حلال جوړول دقې ته ویلی شي غورځول څه مطلب عمل نه کولو د قرآن هم دغه حال دی څنګه چې هغې په تورات عمل نه کو الله وی شاته یې غورځو دغه اوسم چې په قرآن باندې څوک عمل نه کوي نو دا شاته غورځول دي که نه ښه دې ته نه ګوري چې ما قرآن شاته غورځولی دی خو چې د جومات کې څوک وویني چې قرآن ته یې شا کړي نو یلکه قرآن ته شا کړې ده هلکه وایي دا شا کول نه دي قرآن خو د دې خبرې زم بیان کړی چې ته زده کوې نه ته پې عمل نه کوې نو تا ورته شا کړې ده تا شاته غورځولی یې که نه ګوره دا کار د قرآن سره چې کوي نو اکثر عالمان یې کوي یا تورات سره چې کو الله رب العزت وایي چې بس دا کار کوي نو د ده نه به علم ختم شي دته واړو څوک عالم نه وي هسې به وایي چې کاکا راغی ځکه وایي کأنهم لا یعلمون دا خو لا یعلمون دي چې دې علم څه شی دا د الله د کتاب د بې ادبۍ وجه یې ښه چا چې د الله د کتاب بې ادبي کړې ده که نه نو که هغه ځان ته ډېر لوی عالم وښي هغه عالم نه دی هسې عالم دی او مقتدیان به ورته وایي شاګردان به ورته وایي مریدان به ورته وایي چې زمونږ استاد ډېر لوی عالم دی وایي ته خو دا وایې خو قرآن وایي چې کأنهم لا یعلمون دی خو عالم نه دی دی خو د ده نه خو امي جوړ شو جټ سړی ولې پې د علم نوم خرابی دا دې ځای پورې جواب و دا هغه اعتراض چې په نبي علیه السلام یې کړی د دې دپاره چې د ده دا دین او د ده دا پیغام دعوت څوک ونه مني چې په سند یې ولی اعتراض وکړو
الله رب العزت تر دې پورې خبر راوستا چې دا څوک دی وی چې دا اعتراض کړی دی دا د خدای غو دشمنان دي دا کافران چې وته ویل شي فاسقان چې وته ویل شي دا بے جبی خلق دی بے لوزه ادي لازم تعالیمان وي دا خو جاهلان دي ولی ځکه د الله کتاب یې پرې خو نو په سپسې شو راشه اوس ګور هغه دنیا کې ځان له مشغله وکړه قرآن یې نه زده کړي دغه څه ولوم نه ورځي هغه معنا او ترجمه او کله پرې دوی خبره ده حق پرستی په خوا بدنام کړیو کنه دا خو چې جماعت اشاعت التوحید و سنت الله دنیا کې راوستو ناغه خلق وس مسلمانان شو شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه دغه شیخ محمد ابن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه کدا اشاعت نو اوس هم دي خلقو کافرانو دا ډېر غلط خلق گمراه خلق ځکه څنګه چې يهود په نبی اسلام اعتراض کړو چې تا استاد ټیک نه دی نو چې په خواوې یو حق پرس راغی مسله به وکړه کنه دا مولان به پوه شو نو دی به وي دا وي هغه پنځ پیرې معلومېږي وی دا د هغه شاګرد دی جوړ ښه او هغه خو څوک نه مني کنه نو بس خلق به ترې نه واړه دغه حال تر قیامته پورې دی نو چې کله قرآن یې پرېښودو نو الله وی دی به اوس څه کوي دنیا کې بس د دې کار دا دی چې اوس به کیني نو تعویذونه به لیکي اوس به کیني نو خلقو ته به هلونه وایي چې راش پال دله ګورمه هل درته ویمه چې ستا په قسمت کې څه دي دا کارونه یې شروع کړو کوټې منترې دې کار ته یې لاس واچو نو لوی مصیبت خدا وشي چې نوم په د علماو لباس یې د عالمانو او کار د ساحرانو شروع کو ظلم دا وکړو نو اوس خلق ټول ته نسبت کوي چې کوم د عالم ویني کا حق پرستی نو وي هلکه وي دته وایي چې دا تعویذ را لوکي دا وی ډېر لوی عالم دی ناغل راشي کینی وته پیری او تعویذ پکار دی چې هغه یې مونږ تعویذونه نه کوو که سبق وایي چې ته وایم ناغي وی نه کنه تا خو ګوره علم کړی دی او په علم کې شته دی هر څه شته کنه هلکه دا وایي د علم خبرې نه دي